بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون مخیاتونو کې د بنی اسرائیلو د مشرانو بیا د کشرانو بعضې قباحتونه یې ذکر کول بیا بل خطاب و هغې کې تذکره د دې د انکار د اوامرو نه او راتلل د دې عمل کول په نواهیو باندې دی الټه لګیا دي یا الله ورته وایي داسې کوئ نو هغه نه کوي او چې وایي دا مه کوئ نو هغه کوي زموږ و دې معاشره کې داسې یو تن مشهور دی اگرچہ خبریں سبازی غلط دي لیکن یو خبره مشهوره ده چې هیڅ کافرو هغه چې چا به ورته سوي نو د هغې خلاف به کوو دا بني اسرائیل هم داسې خلک پکې وو چې کله دې وران شو نو وران شو نو چې ورته وایې داسې کوه نو هغه نه کوي چې وایې دا مه کوه نو هغه کوي الله وایي ما ته لوظ اغستی و یو د دې خبرې چې لا تعبدون الا الله دا الله سره به بل څوک نه شریکوئ د الله نه سوا د بل چا بندګي به نه کوئ نو دې هلته کې د سکي بندګي شروع کړه د دې خبرې خلاف یې وکړو ورته ویې وبالوالدین احسانا مور و پلار سره ښه سلوک کوئ نو دې په هغې کې هم اختلاف شروع کړو رشته دارانو سره یتیمانانو سره مسکینانو سره ښه سلوک کوئ زموږ دا خلک هم وایي یتیم سره ښه کول پکار دي څنګه ښه ورسره کې دا هغه مال و دولت دی دا خو سنبالول غواړي اوس دی به چې رالوی شي نو دی به خامخا دې کې کړاو به کوي نو دا ورته پرې نه دی د ده جایداد دی جایداد ورته پرې نه دی بیا پکې دی کړاو لګیا به وي کشۍ به وایي څه به کوي څه به کوي خامخا غم جوړېږي دا جایداد دی دا تیم واخله مال و دولت دی دا تیم واخله چې بس بېغم وي هېڅ نه بېغم وی پکې نه به سرتار لري نه به چاکار لري نو دغسې به یتیم به دغسې زموږ د حکومت د طرف نه هم خبرې کېږي غربت ختموئ غربت به څنګه ختمېږي نو غربت ختمېږي په دې باندې چې ښه ګراني راوله چې دا غریبانان د لوږې د وجې نه مړه شي چې مړه شي غریب ختم شو چې غریبوالی ختم به شي د دې خو آسان علاج دی د دې په نسبت باندې الله رب العزت خو یو شان وایي دی بل شان کوي الله وایي د مال حفاظت کوي دغه غریب دی د ده سره تعاون کوي نو دی بل شان خبره کوي چې دا غریب پاتې نشي په دې دنیا کې خبره به خلاص شي ښه خبرې کوي خلکو ته اخلاق ښایسته کوي نو دی به چې څوک به ته جواب ورکوي څوک به ته خبرو کې دی جواب ورکوي رټ جواب ورکوي جواب چې ورکوي د اخلاقو نه ښکته ورکوي د مانځه خبره ده بدني عبادت الله له خاص کوي نو هغه نه کوي دلته کې زموږ په دې معاشره کې هم دغسې خبره ده دا د بني اسرائیلو دا خبرې چې ذکر کېږي نو دا موږ ته څه قصې نه دي چې دا قصې ویلې کېږي هغه به دا چل کوو موږ دا وکړه نو هغه باندې لازمه عذابونه چې راته خو ځکه پرې راتلی که نو دا چل نه کول
یو پیری عمر رضی الله تعالی عنہ د بنی اسرائیل د بعضی آیاتونو ولوستو نو بیا یې وی چې ان بنی اسرائیل قد مضوا بنی اسرائیل خو تیر شي دي خبره د هغې خلاصه شي ده اوس دا قرآن کریم دا خو تاسو ته ویل کېږي د دې نه اوس مقصد دا چې تاسو چې کوم د هغې کې خرابۍ وي د هغې نه ځان وساتئ د هغې نه ځان بچ کړئ هغې باندې عذاب ولې راغلی هغه کار ته چېرته ونه کړې د مخکې واقعات چې څومره راځي دا دې دپاره چې هغه کارونه تاسو ونه کوئ هغې کې چې کومې خرابۍ وي هغه ستاسو معاشره کې رانه شي نو الله هغې ته وی ثم تولیتم الا قلیلا منکم لوز دې اغستی لوز خلاف ورزي وکړه لوز یې مات کړو الله وی ستاسو کار دغه دی همیشه دپاره نو اوس پسې د بل لوز تذکره کوي هغه مخکینی مات کړو نو ورپسې روان دي نو دا هم ماتوي نو دا لوز ورسره شی نو دا هم مات کړو نو د هغې تذکره کوي اوس او خزرجو د هغې خبره کوي پکې د هغې د یو بل سره معاهدې وي نو د هغې خبره کوي الله وایي داسې کوئ دې هغه شانتي نه کوي بل شانې کوي د کمې کې چې د دې دپاره دنیوي فایده ده نو هغه کوي چې دنیوي فایده پکې نشتي نو نه کوي هغه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ او کله چې واده واغستا لوز واغس موږ ستاسو نه لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوئ وینې د یو بل په ناحقه باندې ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نه به وباسئ یو بل تاسو د کورونو خپلونه ثم اقررتم نو بیا اقرار وکړو تاسو وانتم تشهدون او تاسو په دې باندې ګواهان یئ په زړه کې تاسو ته دا پته ده تاسو ګواهان یئ لیکن اقرار یو په جبه وکړو هغې نه وروستو خبره د هغې نه الټه یې شروع کړه نو دا لوز د دې نه اغوستی شوی د یو بل وینې به تم نه تویوئ دې ته فساد وایي دې ته تخریب وایي جهاد چې کله کړی شوی دی نو هغه د خپل ګاونډي نه دی شروع کړی شوی دا ګاونډ کې زما کافر دی دا مړ کول ګاونډ کې زما منافق دی اول دا مړ کا نه هغې سره لوزونه شي دي هغه موږ به د یو بل ملاتړ یو ولې دا خو زموږ یوه علاقه ده دا خو زموږ یو کلی دی دا خو زموږ یو ملک دی په دې کې به تخریب نه کوو دې ته تخریب وایي بیا خپل ګاونډي باندې شروع کړي ولې کافر دی که نه نه کې علاقه کې اوسېږي کافر به پکې هم اوسېږي چې ښکاره کافر دی هغه پکې اوسېږي هندو پکې اوسېږي سکھ پکې اوسېږي یهودي پکې اوسېږي نصراني پکې اوسېږي بل مشرک او کافر پکې اوسېږي به دې ته به څه نه وایي دا خو ستا د ملک خلک دی یو ورورولي دا د اسلام یو ورورولي د ملک دا موږ اول مسلمانان وروڼه یو بیا چې پکې کوم کافر دي نو هغه بیا زموږ پاکستانیان وروڼه دي ورور ته به څه نه وایي اخوا ته چې دي چې کله امیر د ملک هغه حکم وکړي بل ملک باندې حمله یا بل ملک حمله وکړي نو بیا به دا مسلمان دی به خپله دفاع کوي دا به بیا ټول جنګېږي بیا به وځي نو وایذ اخذنا میثاقکم کله چې لوز واغست موږ ستاسو نه لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوئ وینې د یو بل ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نه به وباسئ یو بل د کورونو خپلونه څه چلې به وکړو دا قصې به وي دا د دې علاقو کې هم تېرې شي هغې هم دا چل کوه رابغله په یو کلي باندې حمله به وکړه ناکي نه به خلک وویسته څه چې و په هغې باندې به قبضه وکړه یو دور داسې و زموږ په دې علاقه باندې داسې تېر شوی
سوی ملیشیان راغلوی هغه ځینې خلک راغلو حمله وکړه دلته کې خلک یې ولوټل څوک یې ووهل ویې ټکول څوک یې مړه کړه څه وشو شونه یې واغست لاړ او لا تخرجون انفسکم من دیارکم نه به وباسئ یو بل د کورونو خپلونه دغه سړی په خپل کور کې اوسېږي دی ته ولې وباسئ ثم اقررتم نو بیا اقرار کو تاسو وانتم تشهدون تاسو گواهان یې په دې خبره باندې تاسو خپو آئے په زړه کې ثم انتم هؤلاء نو بیا تاسو خلق وي تقتلون انفسکم چې وجل یو بل وجني کله ملګری به وجني دا کوم چې کې اوسېږي دا ملګری دي علاقه کې اوسېږي دا ملګری دي او کنه خپل بازي خصوصي ملګری ناغم چاہت دے کہ دنیای فائدہ تو ملاوی کی وجی سڑی سلام مال و دولت تے دوستانہ تعلقات اسر جوڑ کر لی یا اسر جوڑ کی مخین اسر دوستانہ تعلقات شتے یا رست اسر دوستانہ تعلقات جوڑ کی او زید چکر باندې شو چکر باندې پوزی ال دگے مڑ کی پیسے و سرائی پیسے تی واخلی یا پیسے تی مخ یاغستی آغا مطالبہ کی مالا پیسے بوئیزے وزا خبر ہے غم اخلاص اللہ یو بیا تاسو خلق وی تقتلون انفسکم چو وجل یو بل وتخرجون فریقا منکم من دیارهم او ویستل تاسو شڑل تاسو یوڑل تاسو نا دکورن اخبلونا آئی پخل کور کے ناس کی نسگے دکور نے شڑی وباسی سوئی دا چلا وطن شو شڑون کے شو دا خلق نا خلق براتلو دل دگین سا خلق نو یو پیرو پسی یو لارا ویزا منگ استاسو ملگرتیا در آزائی عاملہ پیو گئی نی یو بلوے پیو حال ال دگین دا کسبو یو اوسو یو خزرجو بنو نصیرو بنو قریزو ددید یو بل سره معاهده وي اوسو خزرج دا د یو بل مقابل نو بل طرف ته بنو نصیر او بنو قریظه د یو بل مقابل دلته کې ددید یو بل سره لوزونه دي چې یو با حمله وکړه نو بل الا زمونږ ملګرو ته لاس واچوخه هغه پسې هغه زنده روان شو الګا دینو روم کتار دا زمونږ ملګری راکېستلی هغه ځینې نور پسې روان شو دغه د دې څلورو واړو ډلو دا به ورغلو سبا پکې مړه شو سبا قیدیان شو مال و دولت به واخیستی شو لوټ مار به پکې وشو جنگ به ختم شو قیدیان یې جوړ کړلي یو طرف نم قیدیان دي بل طرف نم قیدیان دي نو هغې کې خو تبادله بیا اسانه ذات تاسو زمونږه دومره قیدیان راپرېږدئ موږ به ستاسو دومره درپېږو او خبره اسانه کله به خبره داسې نه وه بل شان خبره به شو هلته کې یو طرف نه قیدیان جوړ کړی شي دي خو بل طرف ته نشتي ولې چې کوم زورور شي نه هغه قیدیان جوړ کړي هلته یې قیدیان شو د دې په قید کې پراته دي اوس هلته کې هغه نور وایي هلکه زموږ قیدیان ورسره یاره خلاصول غواړي نو چل وکېږي اوس به جرګې کېږي اوس به هغې له پیسې ورکولی کېږي نو دغه چنده به وکړه لکه چندې وکړي چندې را جمع کوي پیسې را جمع کوي پیسې به را جمع کړی شوې نو دغه کوم چې د دې هغه غټان به پکې وو د دې هغه غټ پادریان دي او پوپان دي او پته یې څه شیزونه دي هغه شیزونه هغه مشرانو هغې ټول کار به د دې په لاس کېدو نو نیمه زما هلته میم زرما وایي خو میم زما یې ټوله زما هغوی نه میم زرما نیمه زما وایي نو هغه نیمه زما نیمه د هغې نو هغې سره به یې خبره جوړ توړ به یې وکړو څه پیسې به یې خپل جیب کې کېښودې څه به یې هغو له ورکړې نه قیدیان به یې را خلاص کړه دا چندو کې عام طور باندې دغسې کسی کی نو ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هغه خلک وایي تقتلون انفسکم چې وجل یو بل وتخرجون فریقا منکم من دیارهم
او وستل تاسو یو ډله تاسو نه د کورونو خپلونه یا شړل تاسو یو ډله تاسو نه د کورونو خپلونه تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان تظاهرون علیهم تاسو امداد کوئی داغی په خلاف کې بالاسم په ګناه باندې والعدوان او په زیاتی باندې لګیا دي په شرک باندې لګیا دي بدعات باندې لګیا دي په ګناهونو باندې لګیا دي زیاته کوي اگر دا سره ته ولې وایي ولې د کور او باسي ولې وجنه ان یا نور سره ملګری دي ولې زه لوز مو سره ده موږ هغه یو بل سره حلیفان یو حلیف وته نو موږ یو بل سره لوزونه کړل قسمونه یو کړلی نزه چې وسم دا ملګرتیا نه کومنو څنګه قسم کو قسم به ماتيږي دا څه وکړو نو د یو بل امداد به کاو دا نه ګوري چې هغه کم یو سره په حق دی او کم په نه حق دی ونه زما ملګری دی کده په نه حق دی عقل خبره کوي په حق باندې خاص ول ملګرتیا کوي ډاله کوي او ملګری خو هغه چې هغه په نه حق باندې سره ملګرتیا وکړي انا په نه حق باندې موږ مسلمانان یو موږ په نه حق باندې ملګرتیاګانې نه کوو ارسو چې ډېر خپل او چې نه حق وای نو نه حق وای الله رب العزت رسول راضي وای دا سره مسلمان چې د خپل ځان په خلاف کې وای د گواہی کوي د خپل ځان په خلاف کې کوي د خپل خپلوانو په باره خلاف کې کوي مور او پلار په خلاف کې راشي کوي رونو په خلاف کې راشي خبرانون کوي زمانہ رو دا په غلط ده زمانہ پلار په غلط ده په دې مسله کې زمانہ ملګری په دې مسله کې په غلط ده سبا خبره ورسو برش تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان نو تاسو امداد کوئ د یو بل داغي په خلاف کې په ګناه باندې په ظلم باندې زیاتی باندې ویاتوکم وسارا او که راشي تاسو ته قیدیان توفادهم نو تاسو پیډي ورکوي داغي تاسو ته وکي اگر دا سوئی کوئی وینا موږ ته د شریعت ته حکم دی کنه خپل قیدیان برا خلاصه توفادهم ندی پیډي ورکوي الله هو محرم علیکم اخراج ما الله دې چې حرام کړی شي پتا سبحانه شان دا دې چې حرام کړی شي پتا سبحانه وستل داغي وستل پتا سبحانه حرام دي او تاسو لګي هغه واسي دغه جنگ کول پتا سبحانه حرام دي او تاسو لګي دا جنگونه کوي دا تاسو چل کوي نه لګي دا یو کار چې دا حرام دي تاسو ولې دا خو د قیدیانو د جوړېدو د پارتا د حرام او ارتکاب اول کړل نو ځکه هو دا قیدیان جوړ شي نو دی ولې نه زموږ کتاب کې مونږ ته لیکلي زموږ په تورات کې دا حکم دی چې قیدیان کله تاسو نه جوړ شو نو دا غیبا فدیه ورکوي او خلاصوي به نو الله رب عزت یا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نو آیا ایمان راوړی تاسو په بعضی کتاب باندې او انکار کوئ د بعضی نه بعضی منی او بعضی نه منی الدګي کې پکې دا خبره ویل چې تاسو پیډي ورکوئ نو دا خبره پکې دا غینه منع کړل چې یو بل سره څنګه مکوئ یو بل د کورونو نه مو باسي هغه خبره نه منی او دا منی ودل وی چل لوي ولې پدې کې جیب لکی چې پګم شي کې جیب لکی چې وسدغه د دې د پنځ باندې دین دی هغه خدای علاقو کې بعضی قصې سمره بدعات چکیږي رسومات چکیږي داغه وجهم دقي د دې نوم دی علاقو کې بعضی دا بدعات چکیدو یو بګي ماخامي کې ماخامي دي جمعې دي کلینونه دي نو پدې کې با خیر د مولاو نو حق نه وي هغه خپل خیر لټوله بس نیو دا خیراتونو نو ټیله دا باز ګرانو وي دا خیراتونه نه وي
اے خیرات کوا په صحیح طریقې باندې کوا اول ماقام دویم ماقام دریم ماقام اول ورځ دویم ورځ دریم ورځ باندې شریعت منع کړل چې دا باندې کې دوی خیراتونه مکو بیا په ومه باندې دا تا چې تخصیص کړل نو دا سوج نه کړل شریعت وای دا تخصیص باندې کې بیا دا سلوختمه خاص کړل نو دا سلوختمه شریعت وای دا باندې کې دا خو د دوانو رسم ده الته بګي یو بګي کلیزا دا نو هغه ځان د دوانو رسم ده یو ته کلیزا دا عرس ده او یو بګي اوس د ژوندو بګي پراوته ده آپ بګي مو دا به بل شی راوړل دا ټول رسمونه دي رواجونه دي دا د شریعت خلاف دي شریعت دې ټول نه مانه کوي لیکن دې کې حالت کې د مولا پیدا وا نو مولا دې وګ نه کاو نو چې څوک رااله وې ناغه باندې فتوا لګوله دې خیرات نه مانی نو دې دعا نه مانی نو دې اسقاط نه مانی دا شنو شروع نو یو بګی دا کسی وي اسقاطونه پکيو نو اسقاط چې بوشو ناټولار سے بیراړو یو ځای کې به کې غلې پیسې بوي بعض یې نو کې صابرونه وو بعض یې کې غوړي بوي دا ځای رسم او رواج جدا جدا نو پیسې به راوړي قرآن به بلا پاسه کې هو نو بیا به هغه وچورلاو کسان یو ته به وي دا مال خلیلا څوګه قصه به کوي ودا مسلمان چې دی نو دی خایږي د شان د هغه سره چې دا الله رب العزت احکامات به پورا کړي لیکن انسان کمزور ہے نو دنه که بعضی منځونه قضا شي روزي دي پاتې شي نو وس کو دی عاجز دی نو دی وس آداب کړي ادا نه کړي نو قضا به کړي دغه دواړه نه کړي نو وس دی عاجز دی اوس نشي کولای نو دا باندې پیډي ور کولای کی نو دا مال قلیلا دا لګ مال وي هر څومره چې وي دا لګ مال په غم نه فاحشه پړې غټ نقصان باندې په خدای کثیره په غټ ټګي باندې الفاظ ناسي وي غټ ټګي دا په دې کې خدای کثیره خداوي دوکې تا په غټ دوکه باندې په غم نه فاحشه پړې غټ تاوان باندې او ودا ما د روزو د نمونځونو د سنتو د واجبات مستحبات د هغه په مقابله کې موږ دا تاسو در وخل هغه دا ټول ما په دغه شروط باندې کوم چې تدوې دا ما قبول کړل بیا به دا ناغه بیا بل لو نو دا په دغه خبرو باندې دا کوم چې ویل شي دا ما تعالی درکړل دا در بخل هغه دا ما په دغه خبرو باندې دا قبول کړل دا خبره بنوان دا ټول بو چور لیدا څومره چې خلک بناس بیا به مولوی شي تناور سي دغه مرکز ته براو سي کم نه شروع شو هغه نه بیا راز ته براو سي نو بیا مې کولاو به ګران هغه به سې واس نه جیب کې به کې هو او نور بیا واس نه هغه تقسیم کړو پوغا وکړ کوي مخکې دور کې روپۍ چتا اول کې چا ورکړه استاد هغه مخکې روپۍ نه کمې ورکولې پیسې ورکولې ماتولې وې هغه چې روپۍ ورکړه ناکسان روان وې اړ یو سړی باغ په وګ دې کړي زمړې ما مړې وګ دي چې خامخا دا مرګ باندې یو روپۍ خو ملاو شو دا هر سړی د روپۍ ملاو شو هر سړی وخت په اګری ته کړي زمړې ما نا پتو مینو نه به باز کتاب او تکفرون به باز نا تاسو ایمان راړې به باز کتاب باندې انکار کوي د بازینا فما جزاء من يفعل ذلك نو سبئی بدلا یا نو نبئی بدلا من یفعل ذالک سوچی کئی دا کارستا سنائی لا خزر مگر شرمندگی فی الحیات دنیا پدے جون دنیاوی کے چی سوک دا کسب کئی غبنو نہ کئی ٹگیانی کئی بدا پردے مال وہی اگر چی مولائی چی گوری واتا ایرے بندس چڑی گی خواہ او دا وس ملاقہ دیکھنا پخانے خواہ آپ دغی قصو مانی روان ناغس رئیس نو ہمیشہ خواہ روزاو او دیو خبر بلم کولا مولا کا
د سرو زرو په کڼاوو باندې ګرځي نو بیا هم غریب دی ها زکات پکې که زما سره هر څه چی په ما باندې زکات کېږي وایي سرو زرو په کڼاوو باندې سړی ګرځي دا ځان یې مسلې کتل وي پکې نو دغه هر یو وخت کې د بل ته خوله وازې نیول وه دا بعضې قصې پکې کېدې یو مشر سړی و عالم و ما یې تپوس وکړو نو ما یې ته دا خبرې کې دې خو فایدې معلومېږي خو دا سنتو نه وروسته چې دعاګانې به کولې او 3 دعاګانې به کولې نو پیدې کې څه فایده وه دې خو دنیايي فایده نه معلومېږي نو هغه ما ته ویې ول په دې کې ول نشته په دې کې فایده وکړه هغه چې کله ماسپښین مانځه کې سهار مانځه کې براو ګرځېد او کله ماسپښین مانځه کې براو ګرځېد ماښام ماستن کې وغیرہ کې دې کې براو ګرځېد دعا نو خلک به یې کول اگر سړی خو پلان دغه کې نو ښه مانځه کې پلان کې پکې نو نا ټول به یې وکړه کم یو پکې شته کم پکې نشته نو په بل مانځه کې چې براغ الګا چې دغه به کو دی به سې کړو کسان به سې کړو پلان کې پکې نو وختي ماسپښین مانځه کې نو مازیګر راغل نو ته اوس بیا پلان کې ته خو نه وې ماسپښین مانځه کې نه وې آی چې زه خار ته ورغلې وم زموږ په دې زمانه کې وو یا به مټه یا به منګورې څه شی وي هغه خار ته ورغلې وم دې څه دغه چینو چې مې راوړ او دا تله مو جوال ته کې دا بېنډۍ وي او دغه شنو مې راوړو سبزي مې راوړو غوښه مې راوړو څه شی به وو هر څه چې نو هغه دا شنو مې راوړو هغه ما ته به دې ویلو که نه نو موږ ګرم دا چې ختم شوی وو نو هغه وایي زه استاد دا ته راشه زه ما چې راوړی هغې سره تا سره به نیمه وکړم نیمه به راولېږم او ستاسو دا بېنډۍ چې کوم دا ستاسو د ورندار یې ډېره خوښي یا ستاسو استاد یې ډېره خوښي استاد ستاسو استاد چې دی که نه ډېر خوښي دغه زما هغه نوسی چې دی که نه هغه پې ډېر مین دی په دغه باندې ویزا نو هلته کې هغه سړي نه نیمه ووهله دغسې بل او بل دا قصې ویسې به په دې کې دا قصې به یې کولې په دې کې هم د هغې فایده وه هلته کې خلک رالو زموږ په شانې خلک رالو هر څه یې پلت ووهل نو هغه نقصان خپل کړلی ګورئ خاص تاسو نه دی کړی دومره او دغه شنو میلاوېدو دغه ډوډۍ به وي جوماتونو ته به راتې دلته کې هغه موږ په خپله خپل خلک خبر کې خپل رزق په خپله پلتوال دی نو دا څیزونه به راتله لیکن هلته کې هغه سړي ته چې ګورې هغه ملا ته ګورې دلته کې دې زمانې ملا ته ګورې چې کوم حق پرست ملا دی نو هغه ښه وخوړه ښه وګرځېدو او کوم چې هغه باطل پرست دی هغه شانتې خاورې ته چړېږي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا نو به بدلا یا سبې بدلا دا چا لپاره چې کې تاسو نه دا کار مگر شرمندګي په دې ژوند دنیاوي کې په ژوند دنیاوي کې ارزه کې شرمېدل ارزه کې سترګې به کته نیولې ارزه کې هغه سوې ځل ساده اب ګلا بل په ساده او دا ځل به ولي دا وځاله کسی دي مولوی سے با صادر رخا مخا بسرو نو چې کله به لاړ چې د خیرات د بلان نو هلته کې په هغې کې به چېرته د چل پیساڼی به نور چې د غوښې پیساڼي به دا به راواز نه هغې کې به یې وتړل نو بیا به هغه په اوږه باندې اچولې را روان به دا زیمونه به دې پیدا صادر به زیړ وشو که دا قصې به زیړ صادر یې ودرېد ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب القيامة پر باندې واپس بکړي شي سخت عذاب ته وما الله بغافل عما تعملون الله به خبر ده اصل چې تاسو کوي اولئک الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة دا کسان چې هغه ستې ژوند دنیوي په بدل آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نسبت بنشي د دین عذاب ولا ينصرون نو به امداد کولې کی دې باندې بس ترجمه بیا ان شاء الله الله عز وجل قرآن و سنت باندې عمل کوي